الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت معلما. زما عزتمندو مشرانو او کشرانو، نن چې دا فیس کوم موږ ته مخامخ اخکاری دا باغیسه چې کومه لګېدلې ده دا هغه یو تن لګولې وه. نن دا فیض نن هغه په دنیا کې موجود نشتی، لیکن لم یمت فیضانه. نن دی هغه خو وفات دی، په دنیا کې موجوده نشتی، خو دی هغه فیضان دی هغه باغچه نن هغه موجوده ده. هغه مشران چې کوم په دې کې موجوده دي او کوم چې زمنګ د مخیو په دې علاقه کې هم هغه شان خلقو، خصوصا زمنګ پر قوانینو کې چې حضرت صاحب د برکته باطل نه خو یو الله خبر دی، خو بظاهر منګ واړو چې من قتلل د حضرت صاحب د برکته د هغو ظاهري چهرې هغه بدل شوي وي. هغه د هغې د وجې نه د حضرت صاحب د وجې نه هغه چهرې چې هغه د هغوی د وجې نه هغه بدل شوي وي. زما عزتمندو، ما تاسو ته په مخه یو آیات کریمه تلاوت کړی، خانقاهونو نظام، مدارسو نظام، تبلیغی جماعت نظام، دا ټول یو نظام دی. طریقې مختلف دي. مولانا الیاس رحمت الله علیه په یو وخت منی د دې درې واړو طریقو هغه یو تنو چې هغه دا چلولی. مولانا الیاس رحمت الله علیه هغه ابتدا د مدرسې کوي، هغه چې د مدرسې نظام چلی، هغې له ټیم ورکړلی، طلبا په هغې کې موجوده دي، هغه نظام چلیږي. هغه وایي چې زما مقصد په دې کې نه حاصلیږي، او هغې نظام هم چلی، د هغې نګراني هم کوي، خو ورسره د خانقاه نظام هغه شروع کو. خانقاه نظام هغه شروع کو، خانقاهی نظام ته هم خلق را روان دی، طالبان هم علم حاصلی. خانقاه نظام هغه شروع کو، بیت شروع شو، خلق را روان دی، اصلاح د هغو کیږي. بیا هغه خوب ویني، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په خوب کې راځي او هغه ته وایي چې ته بستره واخله او وځه. په دغه طریقه چې د کوم تبلیغ طریقه ده دا ورته ښیي. هغه دغه وخت چې کوم محدثین دي، فقها دي، هغې سره هم مشوره کوي چیرې داسې کار دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته په خوب کې راځي او بار بار راځي، زه دا کار شروع کوم او دا کوم. زما عزتمندو، هغه کار د تبلیغ هم شروع شو.
حضرت صاحب به فرمایل په خپلې حلقه کې دوه درې ځله هغوی نه ما دا خبره اورېدې وه چې حضرت صاحب به وي د تبلیغ مثال په شان د دریاب دی چې پوره په دنیا کې هغه خور دی او د خانقاه مثال په شان د یو کوی دی چې خلق به کوم تږی وي نو هغه به دې ته راځي او هغه به د دې نه فیض حاصلی او تبلیغ مثال دا پورا دریاب دی چې پورا په دنیا کې هغه خور دی زما عزتمندو دا حکمتونه دي مقصد د ټولو دا دی چې الله تعالی طرف ته رابلل په دې کې اصلاح کیږي په دې کې محنت په زړونو کیږي چې د انسان اصلاح وشي او دې په اعمالو سره جوړ شي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د انسان جسم کې یو ټوکړه ده کله چې دا ټوکړه د غوښې یو ټوکړه ده چې کله دا جوړه شي واذا صلحت صلح الجسد كله وی کله چې دغه ټوکړه چې دا جوړه شي او دا صحیح شي نو ګویا د ټول بدن چې دی هغه صحیح شو الا وهي القلب وی هغه زړه دی زما عزتمندو په خانقاګانو کې په زړونو باندې په اعمالو سره محنت کیږي کوشش کیږي یو بادشاہ دغه په بادشاہۍ کې ګڼ قسمه خلق موجوده وي ډاکوان وي فراډیان وي صحیح خلق وي نیک خلق وي علما وي بادشاہ ته شکایت راغی چې بادشاہ داسې یو کس دی هغه ډېر سخت فراډي دی بادشاہ دا وی چې فراډ یې وکړو او ما ولیده زه به هغه له سزا ورکم هغه وخت فراډي چې کوم و هغه هم ځان ته سوي بادشاہ وی که دی فراډي ما له دوکه راکړله نو زه به دله انعام ورکم دا لا څنګه فراډي دی فراډي هم په لالچ کې شو چې هو زه ما به خو نورو سره فراډ کو زه بادشاہ به کې هم راغی زه ده سره به زه هم ګورم نو دی فراډي دته خو پته ولګېده چې یاره د دې بادشاہ محبت او مینه چا سره ده د بادشاہ چې پته ولګېده یاره د ده مینه او محبت چې کوم دی هغه خو پیرانو سره دی لہذا د ده مینه محبت خو پیرانو سره دی راځه چې زه نن څه وکړم په د ده په جامه کې چې دی دوکه کړم دی ولګېده فراډي د خپل کوم چیلیان ورته وي د هغه چې کوم ملګري نور فراډیان هغه یې رایوځای کړه چې راځئ نن زما او د بادشاه مقابله ده چې دا یوې غڼه بادشاه شرط ایښی دی او بلې غڼه هغه دا کړله چې دا شرط به زه ګټم دغه فراډي ولګېده د جامه خپله واچوله د پیرانو شکل صورت یې بدل که لاړ یو په صحرا کې کېناسته په یو سمسته کې کېناسته خپلو ملګرو ته یې وویل چې لاړ شئ اوس بادشاه ته ووایه چې پلانکي ځای کې یو پیر دی هغه ستا تپوس کوي نو بادشاه خو پیرانو سره مینه وه محبت یې د هغو مجالسو ته به تلل نو بادشاه شوق پیدا شي چې یاره دا به لا څنګه پیري زما چې دی څه وایي او څه کوي او څه نه کوي بادشاه روان شو سره د خپلو لشکره لاړ چې ګوري نو هغه ناست دی
او هغه سره خپل کوم مریدان شکل صورت جوړ کړی و هغه ورسره ناست دي. باچا حاضر شو، هغه ترېنه تپوس کوي چې ستا طریقه څه ده؟ هغه وایي الله. ستا ذکر و اذکار څه دی؟ هغه الله. د الله نه ما سوا بله خبره نه کوي، ځکه چې نوره طریقه خو هغه له نه راځي. هغه خو صرف ځان له کومه طریقه و هغه یې زده کړله صرف د پیرانو او پیښې کې او بادشاه دوکه کوي. بادشاه څه وکړله؟ ناست دی، هغه ذکر کوي، لګیا دی، نور ورسره هم ذکر کوي. بادشاه راپاڅېده، نو کله چې راپاڅېده او راځي نو 1000 درهمه یې ورته داسې کېښودل، ده ورله واپس ورکړه. هغه ورته بیا مخې ته کي او دی ورته واپس کي. خیر بادشاه روپۍ واخیستلې، چېرې دا خو ډېر ښه پیر دی او راغی ته نه. بادشاه کله راغی په سهار باندې دربار ولګېده، فراډي پکې راغی او بادشاه ته یې وویل پاڅېده، وی بادشاه سلامت، تا انعام ایښی و چې 500 درهمه روپۍ به زه ورکومه، ماله نن هغه انعام راکړه، ما تاله دوکه راکړه. هغه وی څنګه دوکه دې راکړه؟ وی په فلاني سمسته کې چې ناست وي اته مې ځان ته راغوښتلې او ته راغلی د پیرانو جامه مې اچول و هلته ناست ومه. هغه وی ښه هغه ته وي؟ وی او هغه زومه. وی ښه هغه تا اچول وه جامه؟ وی او هغه جامه ما اچول وه. وی هلکه وی ما خو 500 درهمه ویلي او بېګا خو تاله ما 1000 درهمه روپۍ راکولې او تا هغه نه اخیستلې، نن ته مانه 500 درهمه ته غواړې. هغه ورته ووي چې بېګا خو ما تا نه هغه 1000 درهمه ځکه نه اخیستل چې ما جامه د پیرانو اچول وه، ما حلیه د پیریانو جوړه کړې وه، د پیرانو حلیه مې جوړه کړې وه. ما سوچ وکړو دغه وخت کې یاره که ما دا پیسې زه واخلم یارېده خو بیا ومه که نه، ځکه چې بادشاه یېرېږي. د وخت بادشاه د هغه پیرانو خپله راځي او هلته کښېني، نو نور بیا څوک دي؟ ډاکو فراډي خو خود یېرېده. نو هغه وي ما ځکه هغه 1000 روپۍ قبول نه کړلې چې ما جامه د پیرانو اچول وه او زه هغه ځای کې مې دغه پیسې وانه غستلې. ما وی زه ما دغه 500 روپۍ ډېرې دي چې سارې په دربار کې د عام خلکو په مخه واخلم، ځکه چې بادشاه اعلان کړلی هغه 500 ما را ډېرې دي، نو دا 500 زما حق دی، ما ته پړکولې، تا سره مې دوکه وکړله، خو پیرانو سره مې دوکه نشله کولی. نو زما عزتمندو دا فیض دی، ځکه چې زه کله کېناستلم نو حکم وشو چې ټیم ستا دغومره دی، کېدای شي چې هغه ټیم نه زه زیات شوی یم، ټیم به ما زیات هم اخیستی، خو هغه اولې ورځې باندې قاري صاحب دی راله ما پسې کور ته، سهار سهار ټیم و، ما پسې اطلاع راله چې بار مېلمانه راغلي. نو ما سوچ وکړو چې یاره دا مېلمانه خو به دی خیر والی، ځکه سهار وختي کرال یا به علما یا به څوک وختي نه یا تبلیغیان وي، په دومره وخته نه چې راله نو دا به څوک چې راووتلم هغه استاد محترم قاري صاحب و. ما پسې قاري صاحب دی ما ډېر چار کړو چې قاري صاحب تاسو به ناشته نه کړي، ما سره ناشته کړو. قاري صاحب وایي چې نه موږ ته اډر نشتی. قاري صاحب کېنوي وي نه اډر نشتی او حضرت صاحب دی حضرت بلال صاحب دی حکم دا دی چې تاسو به ځئ او هغو ته څه کور کې میلاویږئ هغو ته به دعوت ورکوئ. ټیک شو د هغو خو اډر او زه ډېر زیات خوشحاله شوم په دې خبره باندې چې قاري صاحب دی. قاري صاحب ډېر سینیر دی په مریدانو کې، خو ما له یو خبره هغه وخت کې یاده شوه، یو د امام والا امام صاحب ناست دی په مسکن باندې درس ورکوي او یو شاګرد دی هغه مخکې ځي وروسته راځي. طالبان خو هغه ته متوجه دي،
د استاد بچی دی هغه بار ورته ځي رسته راځي نو کله چې هغه غاړې ته منډه کړي هغه بچی دی لبې کوي نورو وړو سره نو هغه امام صاحب په خپل مسکن باندې ناست وي نو هغه داسې شي کله چې هغه بچی دې غاړې ته ځي نو هغه داسې شي د احترام دی وجې نه چېرې دا زما د استاد محترم بچی دی لہذا ما نه بې ادبي ونه شي دی خو هغه غاړې ته دې غاړې ته ځي ولې دی دغه احترام دی وجې نه خپل د استاد د زوی د احترام دی وجې نه چېرې دا زما د استاد زوی دی زما د استاد بچی دی ولې د علم خو نور دی دا د الله دی طرف نه دی په معمولی خبره باندې دا ذهن ته راځي ومه او په معمولی خبره چې دی د ذهن نه وځي ومه نو هغه امام صاحب د هغه احترام وکړو نو بیا ترې نه وروسته شاګردانو تپوس کو چې تا استاد محترم ته ولې نن په درس کې ورته رسته کېدلې نو هغه ورته وفرمایله چې بار زما استاد بچی ورته ته رسته راته لبې کولې ما وی چې ما نه بې ادبي ونه شي ما نه به زما استاد محترم په قبر کې چې دی هغه خفه شي یا داسې نه چې ما نه بې ادبي وشي او زما د ذهن نه دا علم وشي نو قاري صاحب خو زما هم استاد و نو ما چې دغه وخت کې سوچ وکړو چېرې دې وخت کې دی خپل د استاد خپل د مرشد فرزند خبره ومنله او دومره په سختۍ سره او داسې احترام سره خبره ومنله نو زه په زړه کې ډېر زیات خوشحاله شوم د استاد نه خو زه دغه خبرې عاجزه کړم ما هغو ته اجازت ورکړم بلکل تاسو تللی شئ نو وخت کمی دی بیا هم چټ راغی ډېر څه په زړه زموږ پراته وو خو هغه دغه شانې پاتې شله دا به الله مقرر کړې وه واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین 4:05 पर नमाज अदा की जाएगी जो होगा वजूबन में चाहते हैं वजूब बता दें तो बावन ने सब